أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم دمو عزت منه الله رب العزت د قرآن پاک دا سورة کوثر دویم آیات سے اللہ فرمایلی دی فصل مینز وقت د ربک د خپل رب تا وانحر او قربانی وکا زموږ عزتمنې امام ابو بکر بن احمد بن علی الرازی د خپل تفسیر شی احکام القرآن شی لیکلی دی د آیات لوندې لیکي چې د فصل نه مراد دغه نه المنز مراد ده خو هغه د ستر عید المنز مراد ده او وانحر نه مراد چې هغه نه د عید قربانی چې اته په فقه کې تو بشه اضحیه و تویای ستر عید قربانی و تویای دغه نه هغه مراد ده او دا غدي کوي د مو عزتمنې الله رب العزت د المنزا د ستر عید او ورسره د قربانی متعلق د الله پاک د خبره کړی دو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې په مدینه منوره شي لاس کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تیر کړی دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام نا یو کولیا قربانی پته شوی نه دو هر کل به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره شي قربانی کړه نو دیغه وجنه د مو عزتمنې او بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دم را پیراویلی دي چې چا طاقت وي استطاعت وي واسی وي او دا د قربانی ونکو صاحب نصاب وي او دا د عید قربانی ونکو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې داسې خلک مت د عید منځته مار پرېږدي عید منځته مار پرېږدي دا خلک چې کوم خلک د عید قربانی نه کو نو دی وجه نه مو عزتمنې د عید قربانی خپل نصاب دا چې په چا باندې دا واجبېږي او د دغه آیات نه د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله وایي چې ته لمونځ وکړه خپل رب ته او قرباني وکړه او بیا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لاس خپله نبی اسلام په مدینه منوره کې تیر کړي دي یو ورته یو کولیا دینه قربانی پیغمبر اسلام نه پته شوی نه دو او بل دا خبره چې نبی اسلام فرمایي چې کوم خلق واس لري طاقت لري او بیا قربانی ون کو ادم متعید منزت نارسی